په تیرو درسونو کې مونږه د اسم متمکن ابتدایي 12 قسمونه د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کړی دي. ان شاء الله تعالی نننی درس کې به مونږه د اسم متمکن 14 14 او 15 قسم ذکر کو. د اسم متمکن 14 قسم د اسم مقصور. اسم مقصور دا هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي. اسم مقصور دا هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي، یعنی وړوکې الف وي. خوا که دغه الف مقصوره په عبارت کې موجود وي او خوا که د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوي وي. چې په عبارت کې موجود وي د هغې مثال دی موسی یا عیسی یا یحیی. نو که ستاسو خیال وي نو د موسی، عیسی او د یحیی په آخر کې دا کم وړوکې الف دی نو دې الف ته الف مقصوره وي او دا ښکاره په لفظونو کې موجود ده. او مونږ دا خبره موکړه خوا که دغه الف د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی وي. د هغې مثال دی عصون. نو عصون دا په اصل کې و عصوون، بیا دغه وو دا په الف سره بدل شوی دی نو عصوان ته جوړ شو. نو که ستاسو خیال وي اوس په عصوان کې الف دا موجود دی، خو بیا د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله نو د الف ته حذف شوی دی نو د عصوان نه عصوان جوړ شو. نو دلته الف مقصوره دا تقدیرا موجود ده. نو اسم مقصور دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې د هغې په آخر کې الف مقصوره دا موجود وي. خوا که په عبارت کې موجود وي او خوا که د التقاء ساکنین د وجہ نہ حذف شوی وي. اسم مقصورہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، خواہ وہ عبارت میں موجود ہو جیسے موسیٰ، یا التقاء ساکنین سے حذف ہو چکا ہو جیسے عصون. د اسم متمکن 14 قسم دے هر هغه اسم چې هغه یای ضمیر متکلم طرف ته مضاف وي، خو شرط دا دی چې دغه اسم د جمع مذکر سالم نه وي. د اسم متمکن 14 قسم دا دی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي. یو ځل زه بیا عرض کوم، د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي. مثلا غلامی، نو که ستاسو خیال وي د غلام اضافت شوی دی یای متکلم طرف ته، خو دا غلام دا جمع مذکر سالم نه دی. که چېرې جمع مذکر سالم وي او د هغې اضافت یای متکلم طرف ته شوی وي نو د هغې کم اعراب دی نو دا د اسم متمکن کم 14 قسم دی دا هغه دی او انشاءالله په هغې کې به موږ ذکر کوو. خو دلته 14 قسم دا دی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې یای متکلم طرف ته مضاف وي. لکه مثال موږ ذکر کو غلامی، عبدی، ضیفی وغیرہ وغیرہ. نو د اسم متمکن 14 قسم اسم مقصور
او 14 قسم د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت یا متکلم طرف ته شوی وي دی دواړو قسمونو لای د اعرابو په 9 قسمونو کې 9 قسم ورکړی دی او تدی دواړو قسمونو دا کم اعراب دي نو دا په 3 حالتونو کې تقدیری دي حالت رفعی په ضمه تقدیری سره ده حالت نسبی په فتحه تقدیری سره ده او حالت جری دای په کسره تقدیری سره ده یعنی په حالت رفعی کې په حالت نسبی کې او په حالت جری کې په 3 حالتونو کې با په دې باندې چې کوم اعراب دي نو هغه به مونږ ته په نظر باندې نه راځي بلکې هغه به تقدیری وي پټ به موجود وي نو مطلب دا دی کچری اسم مقصور یا د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت یا متکلم طرف ته شوی کچری دا په ترکیب کې فاعل واقع وي یا نائب فاعل واقع وي یا مبتدا واقع وي د مبتدا خبر واقع وي یا په د اتو مرفوعاتو کې یو بل مرفوع واقع وي نو د دې چې کوم اعراب دي نو هغه به په ضمه تقدیری سره وي او کچری دا 2 قسمونه د 12 منصوباتو نه یو منصوب واقع وي نو بیا به د دې چې کومه فتحه ده نو هغه به تقدیری وي او که په حالت جری کې واقع وي یعنی په دې باندې د حروف جارونه یو حرف داخل وي یا دا د مضاف د پاره مضاف الیه واقع شي نو په دې 2 حالتونو کې بعد د دې کسره د تقدیری وي نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي چې د اسم مقصور او هر هغه اسم چې هغه یا متکلم طرف ته مضاف وي د جمع مذکر سالم نه علاوه نو د دې اعراب دا په 3 حالتونو کې تقدیری وي نو صاحب کتاب وایي رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ جر تقدیری کسرہ کے ساتھ 3 حالتوں کی اعراب تقدیری دی اسم متمکن کے 16 قسموں میں سے 13ویں قسم اسم مقصورہ جیسے موسیٰ 14ویں قسم وہ اسم جو یائی ضمیری متکلم کی طرف مضاف ہو بشرط یہ کہ جمع مذکر سالم نہ ہو جیسے غلامی ان دونوں کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے 7ویں قسم خاص ہے یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ جر تقدیری کسرہ کے ساتھ جیسے نوس تدی دوڑ قسمونو حالت رفعی حالت نسبی او د حالت جری صاحب کتاب مثالونه ذکر کئی امارا موسیٰ نو موسیٰ دا اسم مقصور دے او دا په حالت رفعی کی دے دا امارہ دا پارا فاعل لے لیکن چونکہ اسم مقصور دے نو دا مرفوع دے په ضمہ تقدیری سرا او امارہ غلامی نو دا تا دے 14 قسم یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې یا متکلم طرف ته اضافت شوی وي نو دا په حالت رفعی کې واقع دی د اماره د پاره فاعل له نو دا هم مرفوع دی په ضمه تقدیری سره د حالت نسبی مثالونه دي رأیت موسی دا دو اسم مقصور د حالت نسبی مثال له او د 14 قسم مثال له رأیت غلامی نو دواړه دلته د رأیتو د پاره مفعول به جوړیږي او دا دواړه منصوب دي په فتحه تقدیری سره د حالت جری مثال له مررت بموسی وغلامی نو بموسی دا د اسم مقصور مثال له او دا وغلامی دا دو 14 قسم دا غي مثال له او دواړه مجرور دي په کسره تقدیری سره 13ویں 14ویں قسم کے اعراب کی پہچان نو وسه د حالت رفعی د حالت نسبی او د حالت جری مثالونه ورکړي دي لومبه مونږه د حالت رفعی مثالونه ذکر کوو نو صبر موسی دا لومبه مثال له دویم مثال له رجع یحیی نو موسی او یحیی د دواړه فاعل له او دا دواړه اسم مقصور دي نو دا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره
هو عبدي او هذا جنتي. دا عبدي دا د هو مبتدا د پر خبر دی او دا جنتی دا د هذا مبتدا د پر خبر دی او دا عبدی دا جنتی نو د دې کې د اسم اضافت شوی دی یای متکلم طرف ته، یعنی عبدی زما غلام، جنتی زما باغ. نو تدی هم حالت رفعی دا په ضمه تقدیری سره دی. نو عبدی دا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره او دغه شانتی دا جنتی دا هم مرفوع دی په ضمه تقدیری سره. بل مثال له نسوار غلامی، نو دا هم دغه سوال لسم قسم دی، خدا دلتا د مرفوعاتنا فاعل واقع شوی دی د نسوار فعل لپاره او دا هم مرفوع دی په ضمه تقدیری سره. او اخرنی مثال له نظور عیسی، نو عیسی دا اسم مقصور دی او دا دلتا د نظور د فار فاعل له او دا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره. اوس راځو مونږه حالت نسبی له. نو لومبه مثال دی رأیت موسی او دویم مثال دی رأیت یحیی. نو موسی او یحیی دا اسم مقصور دی او دا د رأیت فعل بفاعل د پاره مفعول به دی، نو دا منصوب دی په فتحه تقدیری سره. او رأیت عبدی، رأیت جنتی، رأیت غلامی. نو عبدی، جنتی او غلامی دا سوال لسم قسم دی، یعنی هر هغه اسم د جمع مذکر سالم نه علاوه چې د هغې اضافت یا متکلم طرف ته شوی دی او دا درې وړه الفاظ عبدی، جنتی او غلامی دا د رأیتو فعل دپاره مفعول به واقع شوی دی، خو دا منصوب دی په فتحه تقدیری سره. فتحه دا په لفظونو کې موجود نه ده. او اخرنی مثال دی رأیت عیسی. نو عیسی دا اسم مقصور دی او دا د رأیتو فعل دپاره مفعول به دی، منصوب دی په فتحه تقدیری سره. د حالت جری مثالونه دي مررت بموسی او مررت بیحیی. نو موسی او یحیی دا دواړه مجرور دي د با حرف جر د وجنه او دا دواړه اسم مقصور دي، نو دا مجرور دي په کسره تقدیری سره. مررت بعبدی، دخلت فی جنتی او مررت بغلامی. نو عبدی، جنتی او غلامی دا سوال لسم قسم دی او دا د حروف جاره د داخلېدلو د وجنه مجرور دي او دا مجرور دي په کسره تقدیری سره. او اخرنی مثال له مررت بعیسی. نو عیسی اسم مقصور دی او دا د با حرف جر د داخلېدلو د وجنه مجرور دی او دا مجرور دی په کسره تقدیری سره. نو خلاصه دا شوه چې د اسم متمکن دیارلسم قسم دی اسم مقصور او سوال لسم قسم دی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت شوی وي یا یې متکلم طرف ته. د دې دواړو قسمونو لای د اعرابو په 9 قسمونو کې وم قسم ورکړی دی او هغه دا دی چې حالت رفعی په ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبی په فتحه تقدیری سره وي او حالت جری دای په کسره تقدیری سره وي. په درې وړه حالتونو کې تدې اعراب دا تقدیری دي. د اسم متمکن 15 قسم به مونږ ذکر کوو او هغه د اسم منقوص. اسم منقوص، اسم منقوص څه ته وایي؟ نو اسم منقوص دا هر هغه اسم ته وایي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت یا وي او ته دغه یا نه مخکې حرف دا مکسور وي. اسم منقوص دا هر هغه اسم ته وایي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت یا وي او ته دې نه مخکې حرف دا مکسور وي، نو دیتا اسم منقوص وي. او دې کې دغه خبره ده خوا که دغه یا دا په لفظونو کې موجود وي او خوا که د التقای ساکنین د وجې نه حذف شوي وي. چې په لفظونو کې موجود وي د هغې مثال دی القاضي، القاضي یا الغازي یا المفتي.
نو دا کم مثالونه چې مونږ ذکر کړل نو که ستاسو خیال وي نو دلته د لام کلمې په مقابله کې حرف علت یا واقع دی او د دې نه مخکې حرف دا مکسور دی او دغه یا دا په لفظونو کې موجود ده. او مونږ دا خبره هم کړې وه چې خوا دغه یا د التقای ساکنین د وجې نه حذف شوي وي بیا ورته هم اسم منقوص وی. د هغې مثال دی قازن. قازن نو دا په اصل کې دی قاضیون. قاضیون بر وزن فاعلون. نو دلته د لام کلمې په مقابله کې یا واقع ده خو دا د صرفي قانون دی چې کله د لام کلمې په مقابله کې یا واقع وي او دغه یا مضموم وي او تدې نه مخکې حرف دا مکسور وي نو ته دغه یا نه د ضمې د حرکت حذف کول دا واجب دي. نو چې کله مونږه د قاضیون نه ضمه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو قازین. قازین نو اوس د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله یعنی دو ساکنین یو ځای جمع شو نو دا یا تی مونږه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو قازین. نو اوس دلته مونږ ته یا په نظر باندې نه راځي خو چونکې په اصل کې دلته یا سوه موجود وه خو بیا دغه یا د التقای ساکنین د وجې نه دا حذف شوي ده. نو اسم منقوص دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت یا موجود وي او تدې نه مخکې حرف دا مکسور وي. عام طور باندې کم طلبا دي نو هغوی کم 14 قسم مونږ ذکر کو د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې یا متکلم طرف ته اضافت شوی وي لکه غلامی او دا کم 15 قسم مونږ ذکر کو اسم منقوص لکه القاضی المفتی الغازی وغیرہ وغیرہ. نو په دې دواړو کې لږ مشکلات وي ودا په دې دواړو کې فرق نشي کولی. نو په دې دواړو کې آسان فرق دا دی چې کم 14 قسم مونږ ذکر کو نو په هغې کې دو اسمونه وي د یو اسم اضافت شوی وي یا متکلم ته په هغې کې دا دویمه کومه یا چې په آخر کې ده نو هغه یا د متکلم یا وي لکه زه داسې ویم غلامی نو معنی څه ده زما غلام یا زه ویم چې کتابي زما کتاب یا زه دا داسې ویم قلمي زما قلم یا زه ویم چې جنتي زما جنت. نو په دې دواړو کې دا کومه یا چې ده د څونه مثالونه مونږ ذکر کړل نو دا یا د متکلم ده او کم د اسم منقوص مونږ ذکر کو نو اسم منقوص کې دا کومه یا ده نو دا د متکلم یا نه ده او دا یو اسم دی قاضی الغازی المفتی نو دا ټول یو اسم دی په دې کې دا یا د متکلم نه بلکې دا ته د لفظ حصہ ده او دا مخکې چې کوم مونږ ذکر کړل نو په هغې کې د یو اسم اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته نو هغه دو اسمونه وي هغه په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي او دلته کم اسم منقوص دی نو دا یو اسم جوړیږي نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه نه ده د دې کې چې دا کومه یا ده نو دا یا د متکلم یا نه ده. نو امید دی چې طلبا به د دې خبرو نه بعد د دې دواړو په منځ کې فرق کول دا به ورته آسان وي. نو کم د اسم متمکن 15 قسم د اسم منقوص دی لای د اعراب اتم قسم ورکړی دی او هغه دا دی چې حالت رفعی دای په ضمه تقدیری سره وي حالت نسبی دای په فتحه لفظی سره وي یعنی فتحه په لفظونو کې موجود وي او حالت جری دا به په کسره تقدیری سره وي یعنی په دو قسمونو کې په دو حالتونو کې په حالت رفعی کې او په حالت جری کې تدې اعراب دا تقدیری دي ضمه تقدیری او کسره تقدیری او کم حالت نسبی دی نو التبا کم فتحه ده هغه مونږ ته په نظر باندې راځي. نو کم تدې نه مخکې چې مونږ دوه قسمونه ذکر کړل نو په هغې کې په درې وانه حالتونو کې تقدیري او دلته په دوه حالتونو کې تقدیري دي خو په حالت نسبی کې تدې اعراب دا په فتحه لفظي سره وي. اسم متمکن کې اعراب کی 8 قسم هغه کم یو دی حالت رفعی دای په تقدیری ضمه سره ده حالت نسبی دای په فتحه لفظی سره ده او حالت جری دای په کسره تقدیری سره ده. اسم متمکن के 16 قسمों में से 15वें قسم इसम मनकूस है. इसके लिए एराब की 9 قسمों में से 8वें قسم ख़ास है यानी रफ़ा तकदीरी ज़म्मा के साथ नसब फ़तहा लफ्ज़ी के साथ जर तकदीरी कसरा के साथ.
وسې ته دې مثالونه ذکر کړي دي. د حالت رفع مثال دی ذهب القاضي. نو دلته القاضي دا د ذهب د پاره فاعل دی او فاعل چونکې مرفوع وي نو دا په حالت رفع کې دی، خو ته دې حالت رفع بس سره دی په ضمه تقدیري سره دی. دغه ضمه موږ ته په نظر باندې نه راځي، خو دا ضمه په اصل کې موجود و ځکه چې القاضي په اصل کې و القاضیو. نو په لام کلمې په مقابله کې یا ده په هغې باندې ضمه ده او مخکې حرف باندې کسره ده، نو دغه یا ضمه تې حذف شوي ده، نو القاضي دا ته جوړ شو. د حالت نسبي مثال دی رأیت القاضیه. نو القاضیه دا د رأیت فعل لپاره مفعول به جوړ شوی دی. نو دا منصوب دی بفتحه لفظي سره. دا فتحه دا په لفظونو کې موجود ده، ما او تا دا ینو. او د حالت جری مثال دی مررت بالقاضي. نو که ستاسو خیال وي اوس په با حرف جر په داخل شوی دی، خو په آخر کې کومه کسره ده په یا باندې، دا موږ ته په نظر باندې نه راځي، نو دا مجرور دی په کسره تقدیری سره. اسم منقوص کې اعراب کی پہچان. نو لومبی د حالت رفعی مثالونه دي، بیا د حالت نسبی دي او بیا د حالت جری دي. د حالت رفعی لومبی مثال له امر القاضي چې قاضي حکم وکړو. نو دلته القاضي دا اسم منقوص دی، دا په حالت رفعی کې دی، نو دا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره. دویم مثال دی نصر هادن. دریم مثال دی صبر ساقن. څلورم مثال دی رجع باغن. نو هادن ساقن باغن دا ټول اسم منقوص دی، خو دلته چې کومه یا ده نو دا حذف شوې ده. هادن په اصل کې و هادیون، ساقن په اصل کې و ساقیون، او باغین په اصل کې و باغیون. نو یا مضموم ده، تدین مخکې حرف مکسور دی، نو د یا نه مونږه ضمه لرې کړې ده، بیا التقا د ساکنینو راغله د یا او د نون په منځ کې، نو یا ته مونږه حذف کړه، نو هادن ساقن باغین دا جوړ شو. نو دلته اوس دا هادن ساقن باغین دا د خپل فعل د پاره فاعل له، خدا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره، یعنی په اصل کې ضمه موجود و او بیا دغه ضمه د لرې شو. نو نصوره هادن دا هادن دا فاعل له د نصوره د پاره، صبره ساقین ساقین فاعل له د صبره د پاره، او رجع باغین دا باغین فاعل له د رجع د پاره. نو تاسو په دې باندې مدو کېږئ چې په دې کې په آخر کې زیرونه دي، نو دا فاعل نشو واقع کېدی. نو تاسو ته ما ویل چې د دې اصل دا هادیون ساقیون او باغیون، او په اصل کې دلته ضمه دا موجود و. بل مثال له نصر الهادي او رجع الغازي. نو الهادي الغازي دا دواړه اسم منقوص دي، او دلته الهادي دا د نصر د پاره فاعل له، او الغازي دا د رجع د پاره فاعل له، او دا دواړه مرفوع دي په ضمه تقدیری سره. په لفظونو کې ضمه دا نه ده موجود. اوس راځو مونږه د حالت نسبی مثالونو له. نو رأیت القاضیه. نو دلته قاضیه دا د رأیت فعل لپاره مفعول به جوړ شوی ده، او دا منصوب دی بفتحه لفظي سره. او رأیت هادیا رأیت ساقیا رأیت باغیا. نو دلته هم هادیا ساقیا باغیا دا اسم منقوص دی، دا په حالت نسبی کې دی. د رأیت فعل لپاره مفعول به جوړیږي، نو دا منصوب دی بفتحه لفظي سره. او دغه شانته رأیت الهادیه او رأیت الغازیه دا دواړه منصوب دي بفتحه لفظي سره. اوس حالت جری له مونږ راځو مررت بالقاضي. نو دلته القاضي دا مجرور دی د با حرف جر د پاره، او دا مجرور دی په کسره تقدیری سره، په یا باندې کسره د ښکارا نه ده موجود. مررت بهادن مررت بساقن مررت بباغن. نو دا هادن ساقین او باغین، نو دا په اصل کې و هادیین ساقین او باغین. نو بیا د دې یانا د کسره حذف شوی ده، بیا د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو راغلی ده، نو یا ته حذف شوی ده، نو هادن ساقین باغین دا ته جوړ شوی دی. نو دا درې ورنه مجرور دي په کسره تقدیری سره، په کسره لفظي سره نه، په کسره تقدیری سره، ځکه چې اصل کې هغه کسره په یا باندې وه، نو هغه کسره ته مونږه حذف کړې ده.
بل مثال له مررت بالهادي او مررت بالغازي. نو دلته الهادي الغازي دا اسم منقوص دی، په دې باندې با حرف جر داخل شوی دی، نو دا مجرور دی په کسره تقدیری سره. نو خلاصه دا شوه چې د اسم متمکن 15 قسم دی اسم منقوص. اسم منقوص دی ته وایي چې د لام کلمې په مقابله کې یا واقع وي او د دې نه مخکې حرف دا مکسور وي، خوا که دغه یا په لفظونو کې موجود وي او خوا که دغه یا د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوي وي. نو دې اسم منقوص لای د اعرابو په 9 قسمونو کې 8م قسم ورکړی دی او هغه دا دی چې حالت رفعي په ضمه تقدیري سره ده، حالت نصبي په فتحه لفظي سره ده او حالت جری دای په کسره تقدیري سره ده.